شریک روڑہ پا کاروبار کی چوی دی بسو قربانے کوي چکلا پلار ژوندی وي او د رونو مشترکه کاروبار وي یعنی پلار ژوندی دی رونه یو کاروبار د 10 لکو کاروبار دی د 20 لکو کاروبار دی او ارس چه دی خو پلار ژوندی دی دا رونه چې څه ګټي پلار لور کوي نو د ټولو رونو کې په یو کس قربانی نه ده بس پلار چې قربانی وکړه د ټولو بچو غاړه خلاصه شوه اگر چې بچی مالدار دي خو د پلار په مشرۍ کې به صرف پلار قربانی کوي بچی به نه کوي البته که پلار وفات شوی دی او رونه شریک دي نو بیا مسله دا ده چې د دې کاروبار به راواغستی شي که چېرته کې څلور رونه دي د کاروبار ټوټل قیمت د 50 تقسیم کی او دی ګوري چې ار رور ته څومره ملاويږي که چېرې یو رور ته ار رور ته د 52 تولې سپینو زرو برابر یعنی د 50,000 روپو نه زیاته ایسه ملاوي ده یعنی مثال دکانداران دي دو رونه او ټول دکان راجمع کو د 3 लाख روپو د 4 लाख روپو نو 2 लाख روپے د یو رور رسی 2 लाख روپے د بل رور رسی اوس 2 लाख روپے د 52 تولې سپینو زرو یعنی د 50,000 روپو نه زیاتی دي په هر رور باندې ځان له قربانی لازم وي دې کې ډېر عوام ملګری خطا کیږي دی له سوچ پکار دی طریقه وداوی چې پلار ژوندی دی او شریک کاروبار دی او بچیان ټولې پیسې پلار لور کوي خو بس صرف د پلار قربانی کول کافی دی بچو ته قربانی حاجت نشته خو کو پلار وفات شوی دی یا پلار ژوندی دی خو د رونو کاروبار یا ځان لده نو هم به هر یو ځان له قربانی کوي یا کاروبار شریک دی خو د پلار نه جدا دی او د رونو دا کاروبار د دې ذاتی دی نو بیا به دا کاروبار د رونو منځ کې تقسیم کې کچره هر رور د 60,000 روپو نه زیات مالک جوړې دو خو ار رور بزان له قربانی کی که ار رور د 60,000 روپو نه زیات وس نه لرو او زیات مالک نه جوړې دو نو بیا دی وګوري چې د کاروبار مشترکه ایسا او د کاروبار ټول مقدار د 60,000 روپو یعنی 52 تولې سپینو زرو برابر وي یا دینه زیات وي بیا به د شریک رونه یو قربانی کوي